السلام علیکم ورحمت الله. عبدالغفار سی د ټولو اول زه په قرآن کریم عمل کوم. قرآن کریم کې الله رب العزت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت بیانی و یعفو عن کثیر. د ډیرو خبرو نه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام معافی وکوله. نو ډیرې خبرې مې پرې ښودلې. راځو کی پوینټس ته اصل بیسک ټاپک چې کوم دی ترازو. مسله دا ده چې تاسو مولانو پسې کمې پچموزي کوئ، مولانو پسې کم طریقه کار تاسو اختیاروئ، دا ښکلی نه دی. زما دکان به ته څه بند کړي؟ زه خو کار زما دا دی چې ستا د عبدالغفار بچو ته ټوله میاشتې زه په 50 روپۍ سبق ووایم. لکه د هغې پیس 50 روپۍ دی پیکس، او دا 50 روپۍ د میاشت په اخر کې عبدالغفار وی ما د مولوي صاحب دکان بند کو، دله زه 50 روپۍ نشم ورکوی. نو د ده وړو ته زه ولیکم یتیم، ځکه 50 روپۍ نشته دی، نشي ورکولی د مدرسې مولا له عالم له. دا طریقه کار دی نن سبا د الله بندیانو. ته په دې کې زما دکان څه بند کړي؟ زما خو د الله رب العزت چې کومه ګدایي ده بس هغه زما قبوله ده. اوس مسله دا ده چې ستاسو دکان بندېدل دا یو لویه مسله ده، ځکه ستاسو چې کله سیاست ختم شي نو اسلام یک ټچ ورکوي، په دې باندې خپل سیاست چمکا وخی. ټیک د رښتیا خبره به وکړو. مولا د عوامو پیسې لی اشرف علي تانوي صاحب رحمه الله تعالی لیکلي دي. مولا د عوامو پیسې خوري، خو څومره خوري؟ 50 روپۍ پیس په هغې باندې هغه دیاړي کوي مولا. او ته ټول سیاسیان ستاسو یادوم هغه څومره پیسې خوري؟ بلیونز اف ډالر. دا هغې په ورځ کې خوري. نو ته د خلکو ډیر لوی مجرمي نوکر یې. سیاسیان ټول نوکران دي، مجرمان دي. دا او دا عالم دا غریبو صرف په 50 روپۍ باندې دومره وخت تیروي. بله دا چې زما کوشش دا دی چې زه ستا بچو ته سبق ووایم، خو که ستا په بچو باندې مسله سباله راشي نو د سیلاب حالات زما مولا وګوره، زما طالب العلم وګوره، هغه څه ونه کړو د خلکو دپاره. حالانکه صرف مولا دغه 50 روپۍ ستا په هغه باندې بدي شي چې هغه له ته پیس ورکړي. دا بیسک ټاپک دی چې ستاسو سیاست د سیاسي دکان په دې بندېږي نو اسلام یک ټچ ورکوي. اصلي مسلې ته راځم. د تلاوت باندې اجر او ثواب شته کنه؟ ما ویلي قرآن کریم کې الله وی غفار ذات وی، غفار ذات چې په دې باندې اجر شته دی. لیوفینهم اجورهم ویزیدهم من فضله. الله وی د خپل فضل نه به ډیر ولا نور ورکم، اجر به ولم ورکم. دی وی یره د دین خو مرادو فالو اپ تی ورپسې کیدلی. ته په غفار کې او په غفار کې فرق نشي کولای. نو تب په تلا یتلو تلون تلا یتلو تلاوتن کې څه فرق وکړي؟ تلون تلاوتن کې دا خو یو شان ټکي دي، ته په دې کې څه فرق وکړي؟ خیر د تعلق وکوم انشاءالله اسانه بشي. دا سورة لقمان قرآن کریم دی، د الله کتاب دی. راغستلم قابل شرف ځان ګڼم، لوی عزت. دا زه په دې کې خپل ګڼم چې د الله کتاب زما په لاس کې دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. کله چې آیتونه ولوستلی شي نو دی داسې واړي تکبر کوونکې ګویا چې اورېدلی نه دي. نو که پالو اپ وي نو په پالو اپ کې اورېدو ته ضرورت وي. كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا. بیا وایي كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، ګویا چې د ده په غوږونو کې دروندوالی دی. د الله د کتاب نه دروندوالی راغلی، اوري نه، د الله کتاب اوري نه. ورپسې لا دا ده 15مه سپاره شاید چې ته چېرته کې تلاوت کې دي تا ډو رسېدلی نه، ځکه چې ته تلاوت کوې نه، دې کې ته ثواب نه ګڼې او ضرورت ورته ستا نشته دی. 15مه سپاره سورة جاسیه ده، سوره نمبر 45 آیت نمبر چې کوم دلته دی موږ سره 8 دی. یسمع آیات الله تتلى علیه. د الله آیتونه اوري، یسمع سمع اورېدو، تتلى علیه چې په دې باندې لوستلی کېږي. والقمر اذا طلاها چې تا ویلی دی فالو اپ دلته کې اوس هغه معنا وکړه که نه؟ بل لا دا کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیهم آیاتنا. الله وی رسول مې دې له رالیږلی دی چې په دغې کافرو د مکې زما آیتونه ولولي. ته وایې نه
چې دا پیغمبر یتلو صيغه د مفرد ده چې دا پیغمبر پالو اب د کافرو کی دا ستا ترجمه ده بل دوی مولان په ترجمه په قرآن کریم په مقصد نه پوهیږي زکال کې 2000 قرآن کریم په ترجمه باندې عوامو ته طلباو دواړو ته ختمام یو زنانو ته یو طلباو او بار عوامو ته مدرسه د خپل الحمدلله پاغي کې لګیما تا ته دعوت در کومه چې راشه د قرآن کریم په مقصد دی پوه کم اسی نه چې سبارت قرآن کې راغلی چې پی عین حمئه سوره کاف کې نو د عین معنی چینه دی الته وکړه نو پی اعین بیا د عین معنی لهم اعین یبصرون بها معنی بیا داونه کې چلته کې چینی دی او غي پیلیدل کې په چینو لیدل کوي په چینو لیدل نه کې پسترګو دا عین لفظ د دې په عربی کې 14 معنی دي د یو منظری په عربی کې 700 نمونه دي ته په سب ته پته صدا په شود بود څه په زما دکان څه بن کې سیاسي ټچ ته د دادل بندوم نو خپکیږي اوس مسله دا ده چې صرف قرآن کریم کې یو لفظ ډیر مانو سر راځي لکه ضرب دی ضرب په ضرب الرقاب قرآن کې راغلی دی جهاد کې کافر لسټ وها اندو لسټ وها قرآن کې دا راغلی چې ضرب الله مثلا الله بیانی مثال دلته بنانه وای چې الله رب العزت مثال لسټ وخی نعوذ بالله من ذالک معنی ته بغوګ دي ضرب یو معنی ده وس اذ انتم ضربتم في الارض راغی دلته بسوي چې کله تاسو پزمکه کې وال کوي دنه چاړي پکې منډي پزمکه کې معنی بس شي ضربتم في الارض چې کله سفر کوي پزمکه کې د یو ضرب سوره معنی بدل شي از مشترکه دي ده د دې معنی د ډېری معنی په هر معنی کې حقیقت ته ده کومه معنی بتلو رتبن جنیه راغلي د سورته مریم کې نو د جنین جنا یجنی جنایتن جنا یجنی جنیان اوس د دې سره څه چل کوي جنایت خو ورانی ته ویل کیږي قتل ته ډاکې ته ورانی ته ویل کیږي او جنیان التکیورو تبن جنیه تازه میوه خورا اوس څه چل کوي نو تبا اول عالم تکینی چې هم ته نه پوهیږي دا ردی وجنویم ستا دکان بندا مخلکو ته او بلا تو قراءت قرآن کې نه دی ویلې لکه په سورته نحل لواړی آیت نمبر 98 آیت کې د سورته نحل لا خبره ده چې فاذا قرأت القرآن قراءت د قرآن کریم دارنګي کدغل ته ډېر یخ نشینو بیا ور پسې لګول بل سپاره سورته بنی اسرائیل 15 سپاره او آیت نمبر 48 پر واړی الته کې بدایي و اذا قرأت القرآن ادم لا پریدا تا خو تلاوت چتنی کړي هغه یو سړی مولوی سے بچاتو هغه وی راشي دا سی وکي چې موږ وکي په دې کې یو خوند دی وی په بیل مازه خوند بتانی لیدل مولوی صاحب نو تا خو زمونږ د مانزه خوندوم نه دی لیدلې راشه زمونږ د مانزه زمونږ د تلاوت خوند ګوره الله رب العزت قرآن کریم سوره رعد آیت نمبر 28 پاره کې ذکر کړي الا بذکر الله تطمئن القلوب ګوره خبردار الا خبردار د الله په یاد کې د الله نوم یادولم صرف د قرآن تلاوت د خود الله کلام دی د الله رب العزت خبرې دي مونږ ته راغلي دي په دې ویلو کې د زړه اطمینان دی خو دا خو مونږ ته بس قصې وکړو ځکه چې تا خو د توتی قصه ده نو راشه قرآن کریم بل وګوري پیدا به ته میلاوي شي ان شاء الله تعالی د الله کلام ته مونږ وایو په کتو کې ثواب دی صرف د نفس ټکی ته کتو کې ثواب دی په ویلو کې خلالو خبره د ویلو کې خو ثواب دیو دی الله وی پورا اجر بدر کوم مونږ د الله د کلام سره مینو کوو الله به مونږ له اجر نه راکړي او تا ته دعوت در کومه د دې خبرې چې خامخا مذهبو کې ضرورولۍ غونته کې ماحول به جوړ کو کې بنو خبره به ډسکس کو ان شاء الله تعالی پیدا به عامي او مونږ داسې نه یو چې بالکل په اخیری حد باندې د علم ولاړ یو طلبا یو ځانم پوکو خیر دی ته د علم لوی داوی کوي مونږ به پوکي مونږ به تا ته کینو خیر دی تا په خپل کرسي کې کینو مونږ د زمکي ناست عادت یو مونږ د تخکته کینو مونږ به پوکي خو کوم تا ته دلیل وایو نو ته مونږ سره منی کته وای چې د نبی رسول الله والسلام خبره منم نو تعالی ترمذی صحیح حدیث نه لیدلې چې الف حرف ولام حرف ومیم حرف پدې په دغه ملاویږي او مستقل په دې باندې د الله رب العزت د طرف اجر ملاويږي عبد الله ابن مسعود د نبی رسول الله نه نقل کړي د ځان نه نه دا دومره احادیث چې صرف ته سورته بقره ولي سورته آل عمران ولي د قیامت پر ورځ بداستا پروتوکولي ته خو د نبی رسول الله
خبرې منم د نبی رسول الله والسلام ما خوې ته نه منې خو شکر دا دی ته زموږ ورور یې غلطي به تا ته راځي خو شکر دا دی چې ته د نبی رسول الله احادیث منې ډېر خوشاله شوم په دې باندې نو کې به نو خبره به ډېره انتهایی په مزدار طریقې باندې وکړو که تاسو ته قبول نو ټیک ته مونږ به ستاسو میلمستیا وکړو او داسې فرض کې چې ستاسو کشران رونه یو. السلام علیکم ورحمت الله.